امام ابو یوسف رحمت الله علیه بارک یو واقعا لیکلی دا او دا د سنت طریقې سره تعلق لري تاسو اوریدلی دی په احادیثو کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام کدو ډیر زیات خوخو نو دا د نبی علیه السلام الانکه سنت مؤکده هم نه دی واجب او فرض هم نه دی دي ته سنت زوائد وي که څوک کدی خوري او دی خوري کني خوري نه دی خوري سمون او د سره تعلق نشته یو زیاتی د پیغمبر یو طریقه د نفل شان چیز دی مستحب شان دی خو بیا هم عزتمندو چې د چا سره مینه دا هغه هر ادا سره د انسان مینه وي چا سره چې د چا مینه وي دا هغه خندا سره مینه وي او دا هغه سر خوځولو سره هم دا هغه مینه وي دا هغه لاس خوځولو سره هم دا هغه مینه وي دا هغه تک سره هم دا هغه مینه وي دقه عاشق انسان د پیغمبر خبره چې راشي چې د پیغمبر کدو خوښ دی پکار دا دی د زړه کې کدو سره مینه پیدا شي او دا کله په ژوند کې خو یو ځل داسې کدو پوخ کی د دې لپاره چې زما پیغمبر کدو خوړلې دی نو د دې وجې نه چې کوم دی مال نن کدو پوخ کی د پیغمبر د سنت طریقو د وجې نه خورم شیخ الهند رحمت الله علیه د ماسخوتن مونځ نه بعد 2 رکعات نفل په ناسته کول چاته تاسو کو چې حضرت چې کم انسان په ناسته باندې مونځ کوي هغه ته خو نیم ثواب ملایويږي نو پکار دا چې ته په ولاړه مونځو کې په ولاړه پورا ثواب ملایويږي ویل نه ما ته د دې مسلې پته ده خو زما پیغمبر سره مینه ده ما ته حدیث را رسیدلې دی چې زما پیغمبر به دا مونځ په لاندې کولو که ما ته نیم ثواب ملایويږي خو زما پیغمبر سره مینه ده دا مونځ په ناسته باندې کوم دا یو مینه محبتي انس سی وای ما نبی اسلام سے یوزل روټي خوړله نو نبی اسلام په خوروا کې کدو نو کدو چې کومه ټوټي وي هغه به راغستې وای ما ته پته ولګی چې نبی اسلام کدو ډېر خوښ دی وای به ما ټول د کدو چې کومه ټوټي وي هغه به نبی اسلام ته مخه ته کول د نبی اسلام خوښ وي قران کې د کدو تذکرہ راغلی دا علماء هم د سره مینا کوله زما استاد محترم حسن جان صاحب رحمت الله علیه اکثر بچی ته چاته پوسو کو صدله پاخه کم وای په نری غوخه کې مال کدو پوخ کا مونږ به چې کدو د ولې خوښ دی چې دا احادیث مو اوریدا چې دا خو د پیغمبر د سنتو د وجه نه دي سره مینه کوي ګین اکثر کسان سبزی نه خوښي پولاونه چرګان دا خوښي به نری غوخه کې چې ته کدو اچي د نری غوخه ختم او هغه مزه په ختم شي خو نه د پیغمبر سنت دی نو پکار دی چې موږ له دام خوند راکړي امام ابو یوسف رحمت الله علیه مخې ته یو ځل د کدو تذکره رااله د کدو خبرې کېدې چې د نبی اسلام خوښ دی یو سړی ویلې اما لا احب الدبا زه کدو مدو زمانه دی خوښ کدو څه ته وایي کدو مې نه دی خوښ امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا خو قاضیو چیف جسټسو هغه ورته وایي جدد الاسلام والا قتلتک وی د خپل اسلام تجدید کا دوباره کلمه وایا ګینه زه د سر وامه قتل کوم دی بس هغه فورا کلمه ویله ځکه دا قاضي چاته تاسو کو حضرت دا خو یو سنت طریقه ده یو سنت طریقه ده د نبی اسلام کدو خوښ دی د چا به خوښي د چا به نه خوښ ویل نه ټیک دا کله چا کدو نه خوښ بالکل دی نه خوري عام اوقاتو کې انسان دا ویل شي زما کدو نه دی خوښ قبل سالن وی مال بل راکا انسان ویل شي خو چې کله د پیغمبر خبره مخې ته رااله د پیغمبر تذکرې کېدلې احادیث بیانې دو چې د پیغمبر کدو خوښ دی دا د دې په مقابله کې وایي چې زما کدو نه دی خوښ نو د حدیث سره مقابله وکړه د پیغمبر طریقې سره مقابله وکړه دې کې د ګستاخۍ شایبه ده نو د دې وجې نه ما ویل چې د نه سر وامه ډېر احتیاط سنت طریقو کې به دومره اهتمام کې هر کوئی سنت طریقه داسې چلو شو چې پاتې شوه